صرف د ایک یو الله د رضامندۍ خیال وساتئ چې د موږ نه الله او د الله رسول خوشحال شي مخلوق نه خوشحالېږي. به هر حال افضل صدقه دا ده چې موږ او تاسو اوږې ماړو مولین نه په مولینو باندې نه کوم چې د تا سره خوا کې ګاونډین دي د مولا تپوس د تا نه الله نه کوي چې تا خپل مولا له څومره رسیویر کړي د تا نه به الله د خپل ګاونډي تپوس کوي. موږ سره ډېر چاپېره ګاونډی دي که نه غریبانان دي مسکینان دي فقیران دي جمع را روان ده ځان له غټې غټې کپړې اخولو ځان له پیزارونه اخولو ځان له بوټان اخولو ځان له څادرې اخولو ځان له رومالونه اخولو د موږ د اوړي د ژمي د خزان د بهار د ګرمۍ د یخنۍ ځان له کپړې وي او ما سره خوا کې ګاونډي د غریب مسکین ده هغه د اوړي هم دغه یوه جوړه اچوي د ژمي هم دغه یوه جوړه اچوي. داسې ده که نه د اوړي مې دغه چپړې وي د ژمي مې دغه چپړې وي. قسم په خدای قدر نه د مولانو بارے کې الله تپوس مولا له هیڅ ویر نه کوي مولا خدای نه مړوي دا چې دا په نارواو باندې دا خوراکونه کوي. الله فرمایي ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل د یو بل مالونه په خپل منځ کې په نارواو طریقو سره مه خورئ صرف ایک یو مولۍ نه خورئ. دا کوم دا سرسایې چې اخلي آیا دا په دې باندې جایز دي؟ سرسایه د غریب د مسکین د فقیر حق ته هدایې لیکلي اوس هدایه راغله مو درته ښیم او د مسکین او د فقیر تعریف هم هدایه کړې ده اوس یې درته ښیم. کلندر هر چی گوید بعد از دید گوید مو چې درته یو دا مونږ لیدلي دي عزتمن سرسایه بالکل چې مولا له ویر نه کوي سرسایه د مولا حق نه ده. اورمړو کې چې کوم مولیم سرسایه اخلي دا د خنزیر په غوښې اړوي. سرسایه تا سره چې ګیر چاپېره کم ګاونډین دي غریبانان دي مسکینان دي فقیران دي دا د هغو حق ته هغو له ویر. به هر حال صدقې عزتمندو پکار دي سړی ځان له یو روټین جوړ کړي داسې یو روټین جوړ کړي چې زه به روزانه د الله په نوم باندې 10 روپۍ دا بیلې کېدم 10 روپۍ میاشت کې 150 ورځې دي 300 روپۍ میاشت تا جوړېږي دا ډېر شی دي ګورئ 300 روپۍ میاشت دا د تا جوړېږي 3 4 1200 روپۍ کال د تا جوړېږي دا نفلي صدقات دا 1200 روپۍ چې ته یو مسکین له ویر کې که نه نو د هغه پې ډېر کار کوي په کال کې یو سړی د خپل وس ته ګوري ډېرې دي کېدي 50 روپۍ ورځ دي کېدي 100 دي کېدي هغه بېله خبره ده دا درته ما هغه کم مقدار وښولو دا یو روټین سړی ځان له جوړ کړي عزتمندو جوړو به که نه انشاءالله د خپلو غریبانانو د مونږ خیال مه ساتئ مونږ هسې هم الله نه مړوي د مونږ خیال بالکل نه ساتئ نه مونږ د چا نه چای نه روټۍ هېڅ دی نه غواړو د خپلو غریبانانو د ګاونډیانو خیال وساتئ. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې دا صفاتو چې هغه به د خپل کور والا خیال نه ساتلو د ګاونډیانو خیال به ساتلو. یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مونځ وکړو د مانځه نه بعد سلام یې چې څنګه ژر باسلو ډایرکټ راتاو شو او د صفونو نه ووتو. صحابه کرام په خپل منځ کې داسې ګڼېدل چې یاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو نن څه عجیبه غوندې کار و حالان کې داسې کار خو رسول الله ژوند کې نه ده کړی. نبي علیه الصلاة والسلام چې کور ته رالو نو د سونې یوه ټوټه وه دا د رسول الله نه هېره شوي وه د مانځه نه بعد یا په مانځه کې ورته رایاده شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کور ته رالو مور بیبي حضرت عایشې ته یې وفرمایل چې دا زر صدقه که لرې کړه د کور نه یې وباسه دې حالت کې ماله مرګ را نه شي او که مرګ راولو دا به د ما نه پاتې شي. دا چې کله مسجد ته رالو مسجد نبوي ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې رالو په صحابه کرامو باندې پوه شو ای په خپل منځ کې لګیو خبرې کولې. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ورته ای صحابو زه په تاسو پوه شوم چې تاسو ته ما دا عمل ناشنا ښکاره شو. ورته ما ته په کور کې د ما نه یوه ټوټه سونه پاتې وه ما نه هغه ایرو ما ته رایاد شول زه په منډه کور ته لاړم او ما مور بیبي ته حکم وکړو چې دا زر صدقه کا هسې نه چې زه وفات شم دا د ما نه پاتې شي. دې خبرې ته مخیال نبي علیه الصلاة والسلام چې کله وفات شو هیڅ په کور کې نه پاتې. بعضې خلک دي که نه جیدادونه ترې نه پاتې شي بیا هغه بچي په خپل منځ کې دا تقسیموي نقدیت ترې پاتې شي ځمکه ترې نه پاتې شي پلاټونه ترې نه پاتې شي ګاډې ترې نه پاتې شي. د رسول الله نه مونږ ته په میراث کې صرف یو قرآن پاتې ده او د رسول الله هغه احادیث پاتې دي بقایا د رسول الله نه څه پاتې نه دي. او یو صحابي یو چیلې حلال کو هغه چیلې هغه یې صدقه کو او صدقې کې هغه سر چې کوم هغه یې مور بیبي کر رواستولو. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها کرا مور بیبي خوا کې بل ګاونډي و هغه یې کرې ورواستولو. دغې ګاونډي سوچ وکړو چې دا زه خورم د بل ګاونډي کره څه نشته ای کرې ورواستولو داسې دا راتاویدو دوباره بیا حضرت عایشې کره راغلو. مونږ خو په مړې خېټې باندې سارم خورو غرمې خورو
ماښام هم خورو 20 ټایمه خو مونږ خوراکونه کوو قسم په خدای که ګراني شته هېڅ ګراني نشته والله که ګراني شته خلک یې که نه جي عمران بس ظلم یې راکوز کړی ده او ډېره ګراني ده ته ځان ته خیال وکړه تا کره 20 ټایمه چای پخېږي تا کره 3-4 ترکارۍ نه پخېږي لږه ګزاره وکړه که رسول الله فرمایي الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشه نصف المعیشه یې ورته ویلي دي نیم ژوند یې ورته ویلی ده اقتصاد په نفقې کې میاناروي په نفقې کې 10 دې لږي 8 لګو دا 2 سبا ته که 8 دې لګي 15 لګو دا 3 سبا ته که د تا خو چې 15 لګي 10 لګي تر مدرسې پورې پیدل نه رسي ګاډی رسټارټ کې دغه پیسې چې کوم دي عزتمندو دا غریبانو ته وباسه لږ غونتې په خپل حال باندې رحم وکړو عزتمندو په دې خپلو ګاونډیانو رحم وکړو د خپلو غریبانانو مسکینانو وروڼو ته وګورو دو سره کومک وکړو انشاءالله دا به دې مونږه پکارېږي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار